دا یې نو وکتل شي که چېرې میش په قبضه مافیا شوي ظالمو جواب دو دغه موجوده ضلع انتظامیه چې کوم ړنګ کړي دي د هغې فوري طور باندې ازاله غواړي. چې یو ملک کې کوم ډي سي اے سی میش سره قانون نه ماني د میش نه راسو دا انصاف ته پوره کوم دا پلټي جوړه شوې وه مو خپله دغه عمران خان په پلټي شی د جیب نه 1,900,000 صرفي مو خپل جیب نه لګولې زه د پي ټي آی کارکون او دا یې نه دا میش سره دا ظلم زیاتی چې کوم شوه دا الاټمنټ شوه د کمینه پلان کړي دي دا یې نو وکتل شي که چېرې میش په قبضه مافیا شوي میش له جسوري ته وکتل شي میش له راسدینه ته وکتل شي غوسرایي د میش د خپل زوی خپل ور پرېږدي او که چېرې قانون ورباندې غلط وي او غلطه ناجایزه پیدا د غریب عوامې نه اخیستې نو د میش ته خپل شی میلاو شي. ظالمو جواب دو ظالمو جواب دو ظالمو جواب دو دا اتمه ورځ ده نن چې میش نه د دې کڼه ړنګ شوي دي او میش د مظاهرې او ګډ تراپیژي پریس کلب تاسې یو ځای تاسې بل ځای تاسې او میش سره نه ډي سي میش سره څه مذاکرات کوي او نه کمیشنر میش څه پاته کوي ویلې حالانکې د دې کڼې ړنګ ویلې کړه که چېرې غیر قانوني او قبضه مافیا هو دا قتل شي میش الاټمنټ دا وکتل شي میش د راسدینه وکتل شي که چېرې میش کرانه یي چې ما میش خپله مخه جوړ کړي او میش اخیسته نه یي په خپلې پیسې به سعید او به میش په ګرامي به د میش نه ړنګ کړي به میش ته شان ونه غواړي دغسې د زویونه ورپېژني که چېرې میش صحیح وي او الاټمنټ میش ور صحیح وي او دا د کمیټي ټي ایم اے د استحاد صحیح وي او هر شی زویونه دی نه صحیح وي د میش ته خپل د کاني نه جوړ شي او د میش کوم نقصان شوه نقصان ازاله در سره وشي میش ته د خپل نقصان میلاو شي. ظالمو جواب دو ظالمو جواب دو ظالمو جواب دو اوله مطالبه میش دغه دو چې کوم الاټمنټ شوته او په رسید باندې کرایه جمع کېدونکي دي که نه دغه موجوده ضلع انتظامیه چې کوم ړنګ کړي دي توړ پوړ یې کړه ده د هغې فوري طور باندې ازاله غواړي. دویمه خبره ده چې دغه څومره د کونې ته څومره سامان ورلوندې شو بلډینګ میټیریل دا میش په حکومت باندې دي دا د میش د حکومت نه غواړي. دریمه خبره ده چې د کوم میش دکانداران څومره پرې بې روزګاره وي څومره پرې بې روزګاره وي او د کونې نه جوړ شوي نه وي او دغه خلکو ته حواله شوي نه وي میش دا ټولې خرچه د دغه دکاندار روزانه په حساب باندې 2000 روپۍ په حساب باندې دوی په ځینې حکومت باندې دا د ودو دعوېداري روکوي دا د تاجر ته دا ورکوي. څلورمه خبره دا ده چې میش دا د کونې نه دغه دکاندارانو چې څومره نقصان شوی ده او څومره دی وایي چې دا انکروچمنټ تجاوزات دي میش دا وایي چې تو تجاوزات نوم ورکړه ته غیر قانوني چار دې وکړه غیر اخلاقي چار دې وکړه ته ټي ایم او میش سره کښېنوه میش سره کښېنوه چې که چېرته زه غیر قانوني نه اوستم مو کرایه نه جمع کړې مو الاټمنټ نه وغوسته مو ټیکس نه پرې کړه که میش مجرم وي. خبره دا کوم ډي سي صاحب ته چې دا ډي سي ده زیرواره ده حکومت شته ورسره دی د مو سره په چوک بازار شه مناظره وکړي انشاءالله العزیز دغه خبره چې دا څومره څه یې کړي د غون غیر قانوني کړي او که ډېر غیر قانوني یې نه کړي د په چوک بازار شه مناظره سره وکړي. دا سخت په پریشانی لمحات شه میز د تاجر برادری سره شانه بشانه ویلوړي یقیني په انتظامیه شه داسې کرینده شته چې د هغې نه د انصاف توقع کول ډېر حماقت ده. د اینې میش چې د کومه جي آی ټي جوړه شوې ده زر نظر دا مطلب ده چې دغه پروسیس کمپلیټ کړي چې میز تاجر برادری سره یا د باني عوامو سره په کوم لباس شه دا زیاتۍ شوې ده چې ټولو ته انصاف فراهم شي.